زموږ په کور کې د سره څه زما ورونه استادانو بس زموږ کور دا چې د تعلیم غوندې کور وکنه پښتو خو په سرکاري سکول کې منسته په پرایویټ سکول کې منسته پښتو دې څنګه زده پښتو د فارسی د اردو د عربي د ترکی زبان په خوا ولو د دې رسم الخط په خوا یو ولو سوشل میډیا کې یو شاعر خپل یو کردار ادا کوي عبد الستاد شعر اوس مې تقریبا ترتیب کړی دی جوړیږي ان شاء الله کار پر روان شمر کوي چې د علم د ادب ماحول پیدا کو زه ورته ګورم یا زما په فکر په خلکو کې ډېر شعور راغلی دی دا د ډېر لوی امتحان دی کله هلته کله دلته هر وګړی پریشان دی کله هلته کله دلته وایي چې په غم د امه واړه جهان نه دی بلال کړی چیرې داسې اذان نه دی ته د سپکې ستوري راوړې زموږ د هیلو په پرتله زه دې څنګه په لمن کې سره ګلان د کوی تورژدم انتخاب شعرونه مې دا ټیم تقریبا یو نیم سل د یو سل شپېتو په اندازه سره راایستلي دي شاعران له پکار دی چې د خپل کلام په پی ډی اف کې نه سبا وړاندې کی یا په پی ډی اف کې نه وړاندې کولای پر سکرین دی راسي پر سوشل میډیا د خپل پیجونه جوړ کی په پیجو کې دی په بیان تیمور شاه کمال صاحب څنګه کوي چې نه سي کولای دا چې دا موبایل چې کوم دی دا وسرالي د زموږ په علاقې باندې پیلاله وسم دا خلک ستاد چې دا بس ښه نه ګڼي ساکن صاحب یو جهان مننه اول قدر ته وای چې ساکن صاحب ستا پرانم چې تخلص څه دی کوري ودان محمد نبی صاحب زمانو حکیم الله دی تخلص می ساکن دی نو دغه شعر او شاعري د ډیره وخت څخه کوم نو تاسو یو ځان مننه په دې خاطر چې تاسو د پښتو ادب د پاره یا د پښتو دغه د پاره داسې زیار په مخه اخیستی دی چې دا یعنی د دې ستاینه د دې چې هر څو سړی وکړي هغه لږ دی یا دا خو زموږ ذمہداري د مرزاوای بالکل ساکن صاحب تعلیم دي چیرې کړی تعلیم خو مې دلې په پښین کې کړی دی په کوټه کې کړی دی زموږ تعلیم خو د پښین نو د کوټې څخه دی بار ته نه وتلی په سرکاري سکول کې کړی دی کدي په پرایویټ سکول په سرکاري سکول کې مې کړی دی سرکاري ای سکول مچانولو بیا ای سکول پښینولو بیا ډیګري کالج پښینولو دغه کې مې کړی دی بس تر دې ځای پورې دغه سویم حتی چې بی ایډ ایم ای مې دا کړی دی د زموږ د کوټې څخه څه جاب دستا جاب ستا ایجوکیشن ماستر چې جی وی جی ټی اس اس ټی جی وی ماستر یم جی ماستر څه سرویس سټینګ کی سرویس مې تقریبا 14 کال پورې دی وښتم کال شروع دی د شعر شاعري سره د مینه څنګه پیدا د شعر او شاعري دا زموږ په کور کې د سره زما ورونه استادانو بس زموږ کور دا چې د تعلیم غوندې کور وکنه زما دوه ورونه استادانو د کاکا زوی مې استاد ولو هغه د کتابونو څه راوړل د لې کور ته شوول بس دا کتاب ما کله کله کاته دا کتاب سره نو بس ما له یو کتاب مخراله چې د عبدالغفار بریالي په نامه سره زخمی یادونه کتاب چې هغه مشترک شاعران سره ګډولو د افغانستان دغه رالی په لاس بس دایمي کاته د دې سره مې ډېر شوق ډېر مینه ډېر علاقه پیدا شوله پښتو خو په سرکاري سکول کې منسته په پرایویټ سکول کې منسته پښتو دې څنګه زده نو خو ما درته ویل چې دا په کور کې داسې په کتابو کې د ورونو سره یو د بل سلسله د جاري دا و تسلسل دی بس ورونو به دا کتابونه خامخا کتل یا به دغه کېدل نو دغه یو کتاب چې کله ماله په لاس رالی د هغه سره زما ډېره علاقه پیدا شوه په دې کې د بریالي صاحب شعرونه بې انتها ډېر خوندور ولو زه ډېر متاثره کړم ساکن صاحب که چیرې یو سړی په سکول کې پښتو نه وایي ستا په نیز باندې یو سړی دغه پښتو زده کوي ولې نه ما دغسې زده کړې ده په سکول د سکول بغیر ما زده کړې ده نه تا کتابونه زیات ویل که د یو الف بې قاعده وویله نه قاعده و نه شی خو ما درته ویل چې دغه کتابونه ما ویل ما لومړی چې کر سره د دویم جماعت څخه تقریبا د 2 اتیا څخه د 1902 اتیا څخه زه په دویم جماعت کې وم ما پښتو لیکل د اردو پر طریقه مې لیکل پښتو د اردو پر طریقه و د اردو پر طریقه لکه څنګه چې اردو لیکل کېږي خو هغه د پښتو خاص توري مې نه وې زده نو کرار بیا دا کتابونه چې کوم وخت کتل کېدل سره ویل کېدل نو خو دغه شوق سره پیدا کېږي بس دې په نسبت بیا دغه شی وسیم پښتو د فارسی د اردو د عربي د ترکی زبان په خوا ولو د دې رسم الخط
پخوا یو ولو دا تقریبا ډیر سره نږدې دي نږدې که یو یو. نه ولو خو ډیر سره مطلب نږدې چې یو زده کې د یو بل چې 80% دی ابل می زده کړه بالکل زده هغه الفبې او دغه حروف تیجی برابرې بیا بالکل شک نشته ان شاء لکه اوس خو نو رسم خط تر ډیر حد پورې د اردو یقینا. بدل شلو انګریزي کې رااله نور څه شي کې رااله خیر کمزوري کې رااله په د شعر په شاعري کې داسې دي استادان دي پاتې شوي دي داسې استاد نه لرم چې هغه ماته باقاعده نظم ښوولی دی ردیف کاپیه ښوولې ده غزل یې ښوولې ده داسې استاد نه لرم دا اخذ که ما چیرې کړی دی بیا هم بس د دغه مشاعرو او د دغه کتابو څخه بس دغه استاد بولې که څنګه نور داسې باقاعده استاد له نه یم کښېنستلی چې ته ماته دغه لاره وښیه دا ته ادیب شاعر و د معاشري په بدلولو کې کوم کردار ادا کوي ادیب و شاعر که ما ته سوچ وکړو که ما ته لږ تاریخ ته ولاړ شو ګرڅه د عربو څخه راواخې بیا دا زموږ د پښتو کلتور دا ګرڅه ټول ته چې راواخې دا د ادیب او د یعنی موږ ته غاړه ټپه لنډۍ دا اکثره په دې کې راتلل چې د دې لنډۍ په توسط به خلکو وطنونه جوړول خلکو به ځایونه جوړول خلکو به جهادونه کول نو پر دې لاره زما د ادب او د کلتور د ادب یا د دې سره ډېر تړون شته تر اوسه سوشل میډیا زمانہ ده سوشل میډیا کې یو شاعر خپل یو کردار ادا کوي په دې سوشل میډیا په دور کې که زه ورته وګورو خو هسې زما او ستا په سیمه کې ډېره بدبختي ده د اوله سره څخه که چیرې دا بدبختي نشي نو دا که چیرې د شاعر او د لیکوال و دې خبره ته توجه راواوړي مثال د نورو کیسو څخه بالکل دا پوره سیستم پوره نظام بدلولی شي چې وغواړي یو شاعر له پکار دی چې د مطالعه کوي کتابونه ګوري د خلکو سره ناسته پاسته کوي سنجیده ټاپکس ګوري بیخي ډېره ورله ضروري ده داسې ضروري ده که زه دا درته وایم چې په د خپله معاشره یا په د خپل چاپېریال کې چې د کم اوسي د دې مطالعه ډېره لازمي ده بیا دنیا تر کم حده پورې ورسېدل دا موږ ته ورته ګورو کم چا چې مطالعه کړې ده کتاب یې ملګری کړی دی هغه موږ ته ورته ګورو دی که په ساینسي علومو کې سي که په دا نور عصري علومو کې سي که په اسلامي علومو کې سي چا چې مطالعه کړې وه د کتاب لارې خپله کړې وه هغه قومونه موږ تاسو وینو زموږ تاسو ته ژوندي مثالونه ډېر شته سکین صاحب شعر وایه که نثر لیکې یاره اکثره شعر وایم نثر داسې کم لیکم کتاب دې ستا د شعرو اوس مې تقریبا ترتیب کړی دی جوړېږي انشاءالله کار پر روان شعرو مجموعه ده و د شعرو مجموعه زیاته په شعرو کې دي زیات توجه زیات فوکس پر چی شي زیات فوکس خو زه دا درته وایم چې زما د انساني مینې سره ډېر دغه د ارتباط دی محبت دی تړون دی د انسانیت سره زما ډېره مینه ده د انسانیت سره خو مینه ده لیکن د دې کې څه پیغام تودي ورکوي امن ورشي بایچاره ورشي اخلاق ورشي نو انسانیت که زه راواخم چې موږ ورته وګورو انسان هغه څوک دی چې رب العزال په دې کائنات کې پیدا کړی دی په دې 18,000 مخلوقه کې چې د دې پیدا کېدل ممکن ګرسر ممکن دی نه او دا الله پاک چې د مځکې ته راستولی دی دا د امن د سکون د جوړ د اصلاح لپاره راستولی دی بیا څه وجه ده چې خلک د ذاتي پیدې لپاره د انسانیت بې سکونه کړي دا خو اصل کې موږ د خپله لار پرېښول زموږ اسلامي لار چې ده که موږ مسلمانان یو الحمدلله چې کومه لار موږ ته الله او د الله پیغمبر ښوولې ده نو په هغې کې سکون و امن و هر وخت که اسلامي تاریخ موږ ته داسې لږ به شاته ولاړ شو هر وخت سکون و هر وخت امن و خو هغه لار له موږ څخه پاته سول چې الله موږ ته ویلي دی هغه لار موږ پرېښود نو ځکه زموږ زړونه زموږ عقیدې زموږ داسې د حیوانیت غوندې وګرځېدو سکین صاحب په دې معاشره کې د پښتني سیمه کې جنګ و جدل پاته سوي دي 40 کاله جنګ پر موږ باندې وسېدلی دی په دې کې موږ څنګه کولی شو چې د علم د ادب ماحول پیدا کړو الحمدلله په دا وخت کې چې زه ورته ګورم یا زما په فکر په خلکو کې ډېر شعور راغلی دی علم راغلی دی رڼا راغلی ده بل ښه رهنمایان لرو
یعنی کشه خلک لرو دا ټیم په علم هم پوه دي په عصري علوم هم ډېر پوه دي نو د پخوا په نسبت چې اوس زه ورته ګورم زما په فکر سره دا ټیم ډېر بدلون شته ډېر بدلون راغلی دی خلک پښتو ته زندګي کېږي ورځ په ورځ باندې دا څه وجه په دې خاطر سره چې د دوی سر خلاصېږي د پښتانه په ظلم چې پښتانه څومره ظلم برداشت کړی دی یا پښتون څومره درد دغه زغملی سي نو خدا د معلومه ده د 40 45 کالو څخه زموږ پر پښتنه سیمه باندې یو کله سکون موږ نه دی لیدلی یو کله کراري موږ نه دی لیدلی هر وخت جنګ جدل روان شي د شعرونو ستا چې هغه ته مینوال ته وړاندې کړي ولې نه خود کولی شم تېره واقع چې ګورو دا د ډېر لوی امتحان دی کله هلته کله دلته هر وګړی پریشان دی کله هلته کله دلته موږ د ګرمه په چا نه کړو خو بیا هم راته کاریږي موږ د ګرمه په چا نه کړو موږ د ګرمه په چا نه کړو خو بیا هم راته کاریږي دا کافر که مسلمان دی کله هلته کله دلته او کرکه نه لرو په زړه کې د ازله راته ګرانه کرکه نه لرو په زړه کې د ازله راته ګرانه کرکه نه لرو په زړه کې د ازله راته ګرانه معتبر هر یو انسان دی کله هلته کله دلته نو واک د ژوند مور بخښلی یو ګلمخې رانما ته واک د ژوند مې وربخښلی یو ګلمخې رانما ته د تګ لاره مې قرآن دی کله هلته کله دلته او نو بیا ولې راته ګرانه زما د ولې ګمان نسته نو بیا ولې راته ګرانه زما د ولې ګمان نسته شخ په زړه مې د ارمان دی کله هلته کله دلته دا خو یو شعر ستاسو کتونکو اورېدونکو ته مې ووایي بلکل دا چې په زړه پورې شعرونه ته لرې هغه وړاندې کړه چې ګس تا ته ډېر درځندي چې تا زړه غواړي چې بار بار زه دا ووایم یو د انسانیت په غم د انسانیت په درد یو بل داسې کښنوټی کلام چې یعنې وایي چې په غم د همه واړه جهان نه وي چې په غم د همه واړه جهان نه دی بلال کړی چیرې داسې اذان نه دی یعنی هر وخت چې بلال رضی الله تعالی عنه اذان کوي هغه د انسانیت د ښېګړتیا دپاره خلک یې شو ته رابلل یعنی یو دعوت غوندې و نو ادیب و لیکوال هم دا کول پکار دی چې خلک ښېګړتیا ته راوغواړي نو وایي چې په غم د همه واړه جهان نه دی بلال کړی چیرې داسې اذان نه دی که مخلوق د برخمن ورځینې نه کوي که مخلوق د برخمن ورځینې نه کوي ژوند بې ګټې سو خالي له زیان نه دی او هره ساه چې د ژوندون د ښکلا اخلم هره ساه چې د ژوندون د ښکلا اخلم دا احسان مو لا منلی پر ځان نه دی نو ځکه تنګ سو د دنیا له خرافاتو ځکه تنګ سو له دنیا له خرافاتو پلټلی مو د مینې قرآن نه دی او زړه نازړه ماتو ګډ فکر دی ساکنه زړه نازړه ماتو ګډ فکر د ساکن دی زړه نازړه ماتو ګډ فکر د ساکن دی ستاسو مخکې څه دیوان د رامان نه دی که پر دغه طریقه د مینې په هکله یو شعر ما جوړ کړی دی یعنی د خپل دغه سره په سوال جواب کې زه داسې دغه یم وایي په یوه تله کې زما مینه په یوه کې ستا غرور ږدم په یوه تله ستا مینه په یوه تله کې ستا مینه په یوه تله کې زما مینه په یوه کې ستا غرور ږدم د حالات په ترازو کې به دا دوه کاڼې ضرور ږدم او ستا وحشت ویشي خوبونه یو له بله چې راځېږي ستا وحشت ویشي خوبونه ستا وحشت ویشي خوبونه یو له بله چې راځېږي دې زندان کې به کله زه یوه څېره د نور ږدم او ته دا سپکې سپورې راوړې زموږ د هیلو په پرتله ته دا سپکې سپورې راوړې زموږ د هیلو په پرتله زه دې څنګه په لمن کې سره ګلان د کوی تور ږدم دا شعر ور بیا ووایه مننه وایي ته دا سپکې سپورې راوړې زموږ د هیلو په پرتله
زه دې څنګه په لمن کې سره ګلان د کوی تورژدم او ګوندې وي چې پرې وساسې ستا د فکر ستړي زاڼې ګوندې وي چې پرې وساسې ستا د فکر ستړي زاڼې ستا د یاد په دشت محل کې به په ستونزو کې سرور ږدم او پرېږده خپله خودي سوځم د خیام په وران درشل کې پرېږده خپله خودي سوځم د خیام په وران درشل کې پر دا نرمو پرې شونډو دي مرهم د زړه رنځور ږدم ماشاءالله ماشاءالله دا شعر ور بیا ووایه مننه ساکن صاحب وایي پرېږده خپله خودي سوځم د خیام په وران درشل کې پر دا نرمو پرې شونډو دي مرهم د زړه رنځور ږدم او که یو غشي مې خطا سو ناکامي خو مې دا نه ده ناکامي خو مې دا نه ده که یو غشي مې خطا سي ناکامي خو مې دا نه ده ساکن هلته بریالی سم چې دویم ته یو دستور ږدم دغه اوس الله ته چې زه ګورم محمد نبي صاحب ډېرې ستونزې ډېرې تکلیفونه را روان دي بالکل د دې په هکله یو کلام ما جوړ کړی دی وایي په نظر مې ستړي څه دې خیال دی په نظر مې ستړي په نظر مې ستړي څه دې خیال دی حالات ښه نه دي راوړي څه دې خیال دی او ستړی وخت مو پر ځان ښه رامسلط کوي ستړی وخت مو پر ځان ښه رامسلط کوي په خاطر د یو زوی مړي څه دې خیال دی حالات ښه نه دي راوړي څه دې خیال دی وای اچولی دی وغاړه ته خپل ورور دی اچولی دی وغاړه ته خپل ورور دی د بل چا په تور اچولی دی وغاړه ته خپل ورور دی د بل چا په تور دا پړي څه دې خیال دی اچولی دی وغاړه ته خپل ورور دی د بل چا په تور دا پړي څه دې خیال دی د نظر په ټال کې پروتې اندازې ته د نظر په ټال کې پروتې اندازې ته څنګه خوري دغه ککړې څه دې خیال دی او وار په وار مو مینه مړه په سیاست کې وار په وار مې مینه مړه په سیاست کې باندې خوري حلوا و غړي څه دې خیال دی او اخري مقطع عرض کوم څومره سختې مرحلې ښکاري ساکنه څومره سختې مرحلې ښکاري ساکنه په دردونو کې ځانګړي څه دې خیال دی ماشاءالله پورې ودان ماشاءالله ساکن صاحب شعرونه موږ واورېدل ظاهر د ډېر شعرونه به دې لیکلي تقریبا دا ټیم ستاسو شعرونه دا ټیم هسې خو شعرونه ډېر دي هغه خو نو نه دي په کار چې سړی دغه کې انتخاب شعرونه مې دا ټیم تقریبا یو نیم سل د یو سل شپېتو په اندازه سره راایستلي دي چې زما اراده دا ده چې په دې باندې یو کتاب جوړ کړم کتاب اوس زما په خپله ذاتي یو کتاب دی چاپ شوی دی نورې ګودې مقالې دي په پی ډي اف کې دي نن سبا خو زمانه د پی ډي اف ده د کتاب د چاپایي ضرورت شته هم نه که ته چېرې دا پی ډي اف شکل ورکړې لوړ عنوان ورکړې خپل نوم ورکړې ترتیب ورکړې په پی ډي اف شکل کې لکه دا زما مقالې چې دي رستي د شاعرانو په پی ډي اف کې خپل شعري مجموعه چې کومه دغه چاپول شي ته د کتاب انتظار کوي په دا مابین کې ورور یادې سپېږي چې ظاهر راوي 8000 لک 2 لک روپۍ غواړي دا پی ډي اف نه دی خبره دی چې دا نن د ورځې زما یو ملګری محمد اقبال دغه ماته دغه د پی ډي اف خبره وکړ ولته ستا خپل کلامونه ماته حواله کړه ما ډېر کتابونه داسې پی ډي اف کړي دي ته واشه دغه سیستم به ترتیب ورته جوړ کړو بیا که مې چاپول هم زموږ کار دی که مې نه چاپول هم زموږ کار دی او د پی ډي اف بیا بله ګټه هم شته ده چې کومه ګټه ماته وښول په هغه وروسته دا کتاب کښنی کوې غټوې هر څه چې ورسره کوي هغه مختم کېدلی شي دا شی د پی ډي اف خدا پیدا دی چې ګوره بس خالي یو 15-16 MB دی او دغه 15-16 MB چې چاله ته ور واستوي زیات خرچه 15-16 MB راځي ریپیل هم نه راځي خرچه بیا دغه بعد کې دوه وایي د بل چا ته ورستوي چې یو کتاب چې زه تا ته درکړم
نو ته دا کتاب خو نو ته بل چاته بیا نشي ورکولی او نشي کولی صحیح سره پی ډي اف دا خو به د چې ته کاپي واخه دغه شته بل ته ورکه تاسو خپل شعر پات دغه شته صحیح سره څه دا وایم شاعران له پکار دی چې د خپل کلام په پی ډي اف کې نه سبا وړاندې کی یا کې پی ډي اف کې نه وړاندې کولای پر سکرین دی راسي پر سوشل میډیا د خپل پیجونه جوړ کی په پیجو کې دی په بیان پکار هم دی خو موږ په خپل د 2020 څخه یا د 2022 څخه زما بس دا پیج د موبایل سره مې رابطه پیدا سو رابطه مې جوړ سول ترتیب مې جوړ سو بس وس خپل د زړه आवाज د خپل درد د زړه درد چې دی بس دغه موبایل په ذریعہ سره زه خو دا وایم چې کور ته کښنه دار کوم مایک پیدا کړه تاسو چې لګېدلې دي دغه کور ته کښنه دار کوم کښنه ټرایپورټ پیدا ک بل په پرڅستا چې کوم شعر دی په ځل باندې پوری سلو وړاندې کوه غزل دی وړاندې کوه خلک کې خلک ګوري کنه ګوري ته وړاندې کوه خبره ده ولدغه ټیم دغه شی چې دی دا اوس زموږ د وخت څخه اوس مو څنګه وکم یا ولې نس کولای سمېږي خلک کوي چې څنګه وار ورته خطا دی دا شی چې کله کړی نه وار خطا دی کنه کیږي او چې کړی مې نه کله بس دا تیمور شاه کمال صاحب څنګه کوي چې تی نه سي کولای تیمور شاه کمال صاحب خو مړ چې وینو تویر لیوال ورته ناس دی هغه ریکارډینګ کوي موږ نور د ورته کړم دی کوي چې به ورته کوړته کړم کوي چې د ذاتي ورونه ستاسو ورونه در جوړولای ستا د یو سره ستا کلمه لازم وراره دی هغه څه چې جوړي دغه سره دغه شان راوړي دی بس موږ دا وایو چې ګور وزدار کوم چې کړه انټرویو اخمه او دغه تیمور شاه کمال صاحب 15 کسان ټول کولو یو شاعر پر وکړه عبل پر وکړه مته معاشري خو په دوه درو کسان نه بدلیږي دا خدای رقم دي چې تم لګي اعظم لګي مبل لګي خبره چې دا موبایل چې کوم دی دا وسرالی د زموږ په علاقې باندې پیلاله وسم دا خلک ستاد چې دا بس ښه نه ګڼي کني الله کې دا خو د الله ته یو مجبوري ده چې دا ټیم به انسان خامخا تړون سره پیدا کړي تړون بلري بالکل کني د زموږ پښتانه چې د دې شي څخه ډیر لري اوس هم ډیر شنه شي انو دا چې اوس کوم وخت یریږي ان شاء الله د دې سره هم ټول دا نو وینځ خو د پخته دی نو وینځ تر یاران وي کړ او ځان خوشته ویلي موبایل وو یقیني بس او خو مجلس خوش دی اوس کړوار ان شاء الله زموږ په پښتانه کې دا شو دا دغه اوس راغلی سوکا سوکا دغه علم ورو دغه یو جهان مننه حکیم الله سکن صاحب دا او تیور دی حکیم الله سکن صاحب چې په خپل زړه پوری وینا تاسو ته وکړه خپل ژوند تاسو مخ ته شیر دی او بل چې د پزړه پوری کوم شیرونه ولغه تاسو مخ ته شیر دی کوشش وکړو چې نور راسي د کار خلک پیدا کوو چې په معاشره کې هغه پټ دي او موږ د سکرین په ذریعہ د سوشل میډیا د لارې دوی راوباسو معاشري تکشیش دو ان شاء الله دوی بل شاعر سره دوی بل ادیب سره به ملاویږو خدای په امان